ډېر محترم مسلمانانو، نن د جمعې د شپې ډېره زیاته بهترین 4 رکعاته نفل لمونځ و. یقینا چې دا نفل تاسو وکئ که نه، ستاسو زړه ته به الله جل شانه یو نور راکوز کي او ستا زړه ته به دا سکون انشاءالله میلو شي چې زما دا کار الله تعالی وکړو، زما د دې حاجت الله جل شانه سر ته ورسو. داسې یو قدرت والا او داسې یو بهترین نفل درته ښیم محترم مسلمانانو چې یو مولانا صاحب د هغه وی چې زما زوی چې دی هغه به سا په خوله کې وه، اسپتال نه هم جین کو او ډاکټرانو وی چې بس دی کور ته بوځئ او د ده ورځې شپې یعنې د ده ساعتونه شمارئ، بس د ده زندګي ختمه ده. محترمو چې کله والد محترم یعنې هغې مولانا ته پته ولګېده کور کې تروریانې او چاچیګانې او ټولو راټول شوي چې هلک بس دا دی وفات کیږي، نو هغه وی چې مولانا صاحب وی چې ماته یو کمره خالی کړئ. چې کله یې ورته کمره خالی کړه هغه وی چې ما سره د الله تعالی داسې یو راز پروت دی چې کله زه دا وکم انشاءالله زما دا بچی به الله جل شانه ټیک ټاک کوي. محترمو هغه چې کله هغه نفل وکړه او رالی بچي خواله بچي ته وی بچو، هغه ورته جی بابا جان. دا د هغه مولانا صاحب د خولې خبره ده او دومره غټ عالم دی چې دروغ خو دا خو زه نشم ویلی چې دروغ به هغه وي، ځکه چې دومره غټ عالم شي دونه غټ پټکې والی سره د غټې غټې ګیرې او شیخ الحدیث شیخ القرآن نو هغه به دروغ نشي ویلی، ځکه هغه ولې ځان ولې ګناهګاروي، بیا ټولو خلکو ته د هغې ګناه اثر رسیږي. محترمونو دا کیدی نشي چې هغه دروغ وی، لیکن دا وظیفه چې ده دا د یقین او دا د خشوع حضور سره تعلق ساتي چې مونځ دا مونږ څومره په خشوع سره، څومره په سکون سره، څومره په اطمینان سره، څومره په یقین سره، څومره په دهان سره وشي چې الله ما ویني، الله ما ګوري، الله زما اوري او دغه د خپل الله په خپو کې مې خپل سر ږدلی دی، د الله جل شانه ذات راته مخامخ دی، الله زما دا حاجت په خامخا پوره کوي. دې یقین سره چې نو کیدی نشي محترم مسلمانانو چې د دې 4 رکعات نفل سره زمونږ زندگی بدله نشي، زمونږ په زندګۍ کې انشاءالله هغه حاجت الله تعالی پوره نه کوي. بالکل آسان دی، صرف په 4 منټه ټیم لګي محترمو، د زندګۍ انقلابي نفل دی، نو چې چرته هم در نفات نشي او را سره پوره وورئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېرو معززو محترمو قابل قدر مسلمانانو رونو خویندو، هغه مسافر چې بهر وطنونو کې دی زندگی تیروي، نوجوانان دي، هغې نوجوانانو ته الله تعالی اوږده زندگی د صحت د عافیت ښکلې د خوشحالو ورکړي. کومې زنانه چې دي نکاحګانې نشته نور مصایبو کې اخته دي، الله تعالی یې ټولو تور سرو زنانو ته اوږده زندگی او د خوشحالو نه ډکه د نکاح د محبت زندگی ورکړي. محترمو نن د جمعې شپه ده که نه، بهترینه شپه ده، په شپو کې افضله شپه ده. په دې شپه چې کم انسان کم نارینه یا کم هلک صرف 4 رکعاته نفل لمونځ وکړي په نوم د صلات حاجت، نو انشاءالله چې دا نفل کول وي او الله جل شانه د انسان حاجت پوره کول وي. دې کې هیڅ شک نشته محترمو، ځکه چې زمونږ یقین نن د الله تعالی په ذات او په صفاتو باندې نشته دی، نن زمونږ یقین په لوټ باندې دی، نن زمونږ یقین په سونا او په تجارت او په زراعت باندې دی. مونږ وایو چې پیسې په هر څه کې لاره وباسي، په غره کې هم لاره وباسي، نه داسې نه ده محترمو. ډېرو خلکو څه ډېرې په لکونو او په کروړونو روپایګانې وي، ډېر مال او زراعت او تجارت او بینک بیلنسو سره وي، لیکن هغوی ته داسې بیمارۍ کې مبتلا وي، داسې پریشانیانې ورته وي چې ټیپر او کدو خوري. الحمدلله موږ سره د ګوره رسول الله مبارک فرمایي چې کوم انسان وایي چې زه تا سره محبت کوم هغه د غریبۍ ته خپل ځان ونیسي، نو غریبانو له الحمدلله 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 ډېره ښکلې زندګي الله تعالی ورکړه. بعضې داسې مالداران وي چې د الله په نوم باندې ورکړه کوي، نو بیا هغوی ته هېڅ مسلې نه وي، هغوی ډېر خوشحاله وي په دغه پیسو کې. محترم مسلمانانو ما تاسو خو به اول شکر وباسو او یقین سره به دا وظیفه کوو، ځکه قرآن کې الله تعالی وفرمایي لئن شکرتم لازیدنکم، چا چې شکر ویستو که نه هغه له به سیوه. ګوره څوک چې دا په ټینشن او په ډپریشن کې به ګرفتار وي که نه، په یار او خوف سره وي که نه، دا اکثر د ناشکرۍ یا د ګناهونو د وجې نه وي. تاسو ګناهونه پرېږدوئ،
او شکرګزاري ځان شکرګزار اساس کوي د الله تعالی په هر نعمت باندې فکرونه او پیربو شکرونه وباسي. الله ډیر شکرګزار بنده دی، الله ډیر نعمتونه در باندې کړي، الله دا نعمتونه در باندې کړي، الله خیر دی کو دا وړه شر پریشانی الله په دغه زما صبر دی خیر دی، الله دومره زیات خوشحالي در کړي، الله خیر دی کو دا نکاح زما د خوخه ماته نه میلاویږي او ته په معنا خوشاله، الله زه په خوشاله یم، الله دومره نعمتونه دی راکړي، الله کو د کاروبار کې د ویزه کې د تجارت کې الله زما خیر نه او الله ته پیرانه خوشاله، الله زه خوشاله یم. دا کم نعمتونه چې دی راکړي الله په دې ډیر شکر گزارم. ته وګوره چې ان شاء الله الله تعالی دغه نعمت درکې او کو نه دل درکې ان شاء الله دغه نعمت کې ول برکت او مچي او دغه نعمت کې ول الله تعالی بکمال هغه دولت چي. محترمو شرم نه خو ګوم دا کم فضیلتونه چې موږ بیانو موږ دې د فار تاسو زموږ څخه قص نشته، باز خلک ډیر دی وګدا کړه فلم او ډرامه چې ګورو نو بیا دا نه وي چې وګدا شخه سارو مو سره کوي هن فرانه موږ کې ورکړي خو چې د الله د دین خبره راته کیږي ورته د ایمان کمه درجه ده. کم سړی چې د الله د دین په خبرو باندې تنگ شو کنه پوه شي د ایمان کمزور دی، د خپل ایمان غم کوي. ها وظیفه سره ترازو محترمو، وظیفه د سلور رکعات النفل ده، نیت په دې وتړی چې سلور رکعاته صلات حاجت کوم په دې حاضر وخت خاص ولې تعالی را محمد کعبی شریف ورکم الله اکبر کوم وخت کول فکاری نو محترم مسلمان د جمعې په شپه باندې وکي، خاص د شپې وکي یا د جمعې په ورځ باندې وکي. صحیح شو. خو دې کې به محترم تاسو سلور سورتونه وایي. په لومبني رکعت کې الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین تر ولد ضالین امین پورې د منځوي په لومبي رکعت کې نو درې پیری به آیات الکرسی وي. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. دا بار چاله ورځي کو چاله نه ورتله نو خیر دا زده کوي بیا دا نفل وکړي. درې پیری به په لومبي رکعت کې د ولد ضالین امین نه پس درې پیری آیت الکرسی وایي. دا یو رکعت ته وکړو بیا چې دویم رکعت ته پاسي الحمدلله تر ولد ضالین امین پورې د منځوي بیا به درې پیری قل یا ایها الکافرون سورت وي. بیا دریم رکعت ته چې کله پاسي دریم رکعت ته نو بیا به ولد ضالین امین نه پس درې پیری سورت اخلاص وي. او بیا چې کله څلورم رکعت ته پاسي نه قل یا ایها الکافرون سورت پکې نه وایي، ها زه پکې غلط شوم. لومبي رکعت کې لکه لومبي رکعت کې به آیت الکرسی درې پیری، دویم رکعت کې به قل هو الله احد درې پیری، او دریم رکعت کې به قل اعوذ برب الفلق، او څلورم کې قل اعوذ برب الناس. یعنی دا قل هو قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس دا درې شو او درې پیری آیت الکرسی شو. لومبي رکعت کې درې پیری آیت الکرسی ولد ضالین امین نه پس. په دویم رکعت کې قل هو الله احد درې واري، په دریم رکعت کې قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق دغه صورت کنه درې پیری اخري د کې چې دی نو یعنی قل اعوذ برب الناس صورت ان شاء الله دا وکړه او الله تعالی سپورت کا ټول نعمتونو شکریا ادا کا الله تعالی ته وجاړه.